الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. صدق الله العظيم. دمو ډیر قابل قدر محترم و معزز و مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله. تو سوینو محترمه چې الله رب العالمین مونږ ته سلا ډیره د غرونو په لوکا کې او ډیره په وفاسمندای لوکا کې د دین یو چنا د دین یو اډیوا د علم او د قران کریم یو مدرسه مونږ ته سلا راوړې. مدرسه دارالعلوم خلفای راشدین نوې قمر چې دغه مدرسې نه د مونږ د تمام مسلمانانو بچولا قرآن کریم خودل کی زدکڑا پکی کی نداد اللہ رب العالمین فضل لئی چې ډیر فسمنده لوکادو غریب لوکادو چې د خلکو ترسیل دلته کم کیږي او د موږ سره دلته گیس دلته توبه او هر یو اسباب چې کم دي د ژوند تیرولو عادل تکم دي. د غیب وجودم د غرونو په لوکا کې د مدرسه موږ ته صلی الله رو کړی دو. دا د الله رب العالمین ډیر لوی کرم دی او دا د الله ډیر غټ احسان دی. محترمو، دا مدرسه د دغه چې څوک خلاص کوي دا غي متعلق د یو حدیث د سراورو د قیامت په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د څلورو کسانو به جګړه وي: یو شهید، یو حاجی، یو عالم، یو سخی. شهید به چې زاول جنت لڅم، حاجی سے به نازاول جنت لڅم، او عالم به نازاول جنت لڅم، او دغه نه علاوه دا سخی به جزاء الجنات لسم. الله رب العالمین به جبريل لوی چې ای جبريل امین الور شاه او دغه څلورو کسانو منځ کې فیصله وکړي. جبريل چې کله راوشي شهید لبوي ته ویل جنت لول سي مو د الله دین له پورا بدن ټوټه کړای دی. په توله خدا فضائل عالم خلیو ته د خپل وسوز نمخ کې جنت لته شهید غلطه فوتش. بیا به دا حج لوي توله د حج فضائل خو عالم خلیو ته څنګه د دانه مخ کې جنت لته د عالم نه عالم التفوتش. بیا به د عالم روان شي عالم به الله لوي یا الله مو خو په دنیا کې کا علم کړه د سخی خلکو په سخاوت می کړه، مو په دنیا کې کا مدرسه چلاولا د سخیانو خلکو په سخاوت می چلاولا، مو په دنیا کې کا د دین خدمات کړې دي، مشمانو له سبق خلای او د مشمانو د مدرسې خدمات می کړای، نو خلکو سره خدمتونه کړي، سخاوت یې کړای. چا به مولا د پیسو منډه والا، چا بر سره غوړو منډه والا، چا بر سره چینه منډه والا، چا بر سره دوړې منډه والا، نو سخیانو خلکو د موسره سخاوت کړای. یا الله زاول جنت لنسم، د سخی سړای د مو د مخ کې جنت لبوسه. نو د سخی سړای دا به د دانه مخ کې جنت لور شي، د شهید نه، د حاجی نه او د عالم نه، دا به د ټولو ناول جنت لور شي، بي صوبه کتابه به جنت لور شي. محترمو، دا تمام مسلمانانو لدا اعزاز دی، دا سعادت دی، دا برکتی دی، دا خوشحالی دی چې د قیامت په ورځ باندې به سخی سړی چې په دنیا کې د مدرسې سوي روپے منډه والی وي او د 20 روپے خدمات کې مدرسه کې کړی وي او یو لک شی مدرسې لا خسته وي. نو محترمو، دا غي بدلا به د قیامت په ورځ ته سلپته ولګي چې کاش مونږ ټول ژوند کې په ټوله ژوندۍ کې مونږ ټول مول دولت مدرسې لري پورا وقف کړی وای. نو دا خلک ډیر خوش قسمت دي، تو سه ټول خوش قسمت ایو چې څوک د موږ سره تعاون کوي، مرسته کوي او په د مدرسه کې سخاوت کوي، اخلاص کوي. دا د الله په بینک کې جمع کوي، دا د الله رب العالمین په در کې جمع کوي او دا غي بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ز قسم کوم چې دا غي بدل الله ناغ دی ور کوي او مقصد په الله یو په ډبل ور کوي.
د پیغمبر علی السلام قسم دا رښتیا دی. نو مو درخواست دی چې دا غریبه الوکادو فسمنده الوکادو زمونږ د وبوز دلته ډیر سخت ضرورت وي، زمونږ د ګیس ضرورت وي، ګیس دلته نشته او بنشته او بجلی نشته، دا ټول مسلې دي. نو په دای د غرونو په الوکا کې د موږ دغه مدرسې سره تاسو خدمت کولای شو، څه تعاون کولای شو، څه اخلاص کولای شو، خدا کې غریبون یتیمانون فقیران سبق کې بيوي او دغه بدلا به الله فقط سلام او بهر ملکونو کې دیر کوي، په خپل کلیو کې به نو ستو سلام به الله بدلا ور کوي، بل چې د موږ مدرسه خوي د موږ د تاسو الوکا او کله به الله فقط کوي. نو الله پکې موږ ته سجنونو کې دا خبره او چې موږ دغه مدرسې سره تعاون کوون کې مخلص کوون کې وګرځي ولاره د غیر پر موږ د هر قسم کومه کو توفیق کولو د هر قسم کومه توفیق ادا کول نصیب کی. جزاکم الله واخر دعوانا ان الحمد